دغه رقم رابعه بصریه ډېره نیکه زنانه تېره شوې د اولیاو څخه یو ولیه وه دې مبارکې به په شواروز کې 1000 رکعاته نفل لمونځ کوي موږ خو 2 رکعاته وکړو چې یا خدای ولې نه درالځي خدای ولې مې اسمان ته نه درخېځي 2 رکعاته نفل باندې دون نازیز دې 1000 رکعاته نفل د ورځې کول 1000 رکعاته نفل په شواروز کې نو یو وخت چا د دې مبارکې څخه پوښتنه وکړه چې ما تطلبین بهذا چې اې بی رابې په دې دومره ډېرو لمنځو کولو سره ستا مقصد څه دی 1000 رکعاته لمونځ د ورځې کوې 2000 رکعاته د ورځې کوې ستا مقصد څه دی په دونه لمنځو سره نو دې مبارکې په جواب کې وایي ورته وویل سنن ولده جواب ورکوي لا أريد به ثوابا وإنما أفعله لكي يسر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة سبحان الله دې مبارک ورته وویل چې زه په دې نوافلو سره په دې نفلو کولو سره د ثواب اراده نه لرم ما د ثواب لپاره نه دي کړي زه د ثواب لپاره نه کوم بلکې دا زه صرف د دې لپاره کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت په ورځ په دې باندې خوشاله شي فيقول للانبياء انظروا الى امراه امتي هذا عملها خوشالي څنګه شي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ورځ د قیامت و نور انبیاء ته دا وایي چې تاسو زما د امت دې کمزوري زنانې ته وګورئ چې په دنیا کې 1000 رکعاته نفل منځ د دې د یو شواروز عمل نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به د نور انبیاء په مخ کې سرلوړي او خوشاله بشي بس ما صرف مقصد د نبی علیه السلام خوشالي د ورځ قیامت څونه غټ سوچ دی څونه غټ فکر دی تر اوسه چا دا سوچ ولې دی چې زه 2 رکعاته لمونځ کوم خالي د خوشالي لپاره کوم چې په ورځ د قیامت نبی علیه السلام په 1,40,000 پیغمبرانو کې په ما باندې فخر وکړي زما په 2 رکعاتو باندې زما په جماعت باندې زما د دې دین په حکم منلو باندې د دې دین د حکم په فرمانبردارۍ باندې په عمل کولو باندې رسول الله په ورځ د قیامت خوشاله شي خالي د دې لپاره کوم خالد رسول الله خوشالي به د دې لپاره د شفاعت لار نشي جوړه موږ په دې نیت کوو چې یا الله به 2 رکعاته نفل په ورځ د قیامت زما لپاره د یو نجات لار وګرځي د جنت د دخول لار وګرځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوشالي د چا لیدل ده چې رسول الله په ما باندې خوشاله څنګه د نبی علیه الصلاۃ والسلام زموږ د لپاره خواري په دنیا کې سبحان الله هغه واقعات درځي وتلي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زموږ د لپاره څومره خواري کړې عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا سازاد خادم بچی د هوا آدم خدایا سازاد خادم بچی د هوا